أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زما عزتمندو محترمو مسلمانانو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین چې موږ او تاسې ته راوړی دی، زما عزتمندو محترمو د ډېر قیمتي عند الله د الله په نزد باندې ډېر قیمتي او د هدایت والدین موږ او تاسې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی. دا وجه ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سا د دغې دین ډېر قدر او قیمت و، ډېر زیات دغه دین محبوب و هغوی ته. الله رب العالمین په هغوی خپل ځان ته محبوب بندگان جوړ کړه، او وروسته وخت په وخت باندې بندگانو کې د دنیا محبت، د خواهشاتو سره مینه، د پیسو سره مینه، دا څیزونه وخت په وخت باندې پیدا کیږي. نو د عام بندگانو د دغې ښایسته دین سره مینه محبت وخت په وخت باندې کمیږي. دا وجه ده چې زموږ او ستاسې دا دور خاص کر وګورئ، د عام بندگانو د الله د دین سره څومره مینه او محبت دی، او دارنګې د پیسې سره یا د خواهشاتو سره یا د دنیا زیب او زینت سره څومره نن مینه محبت. په پیسو باندې دشمنیم کوي، مرګم کوي، جنګم کوي، په پیسو باندې دنیا باندې هر قسمه زحمت او تکلیف وباسي، او خواهشاتو د پاره زما عزتمندو هر قسمه تکلیف نن بندگان برداشت کوي. او د الله دین داسې دی یو یتیم پاتې شوی. ډېر لږ بندگان داسې دي چې هغوی د الله په صحیح دین باندې په صحیح طریقه باندې عمل کوي. دا وجه د زما عزتمندو چې د دې ښایسته دین قدر او قیمت نن موږ او تاسې سره نشته دی. نو د دې د وجې نه یهود نصوارا او د اسلام او د دین دشمنان ځکه زموږ د دین پورې هسې ټوقې کوي، یو کیلونۍ ترې جوړه کړې ده، یو مسخرې ترې جوړه کړې. د فتنو دور دی، تاسې وخت په وخت باندې د دې فتنو نه خبرېږئ چې زموږ دین څومره په ښایسته انداز باندې امت ته دعوت پیش کړی دی، کتاب او سنت. دارنګې کم سلف، کم امامان، کم اهل علم چې دې دعوت کوي، د څومره په ښایسته طریقه باندې د دې کتاب او سنت دعوت کوي. چېرته به ته دا وانه ورې چې د مسلمانانو کم امام، د مسلمانانو کم عالم، د مسلمانانو کم محدث را لګېدلی دی د یهودو نصاراو یو کتاب یې سوی، مثلا تورات یا انجیل. او دې ظالمانو ته وګوره، کله قرآن کریم سیزي
یو ناول یې پیدا شي کله په ډنمارک کې او کله چې کوم دی نه په بل ملک کې نو د الله هغه کتاب سیزی چې کوم هغه اتفاقي کتاب دی او د دې کتابونو باره کې هم فرمایلي ومصدقا لما معکم د هغې کتابونو تصدیق هم کوي چې ستاسو سره دي داسې نه دی چې ستاسو د کتاب بدي بیان کړی دا ظالمان د الله کتاب داسې بېادبي کوي درنګې دا شین سترګي امریکنین دوی په کیوبا او بګرام کې او ځای په ځای باندې چې مسلمانان مجاهدین په عذابینو د هغوی مخکې قرآن کریم کله میتیازې پې کوي او کله د هغوی مخکې سیزي وجه دا ده چې نن مسلمان څه د خپل دین غم او احساس نشته ځکه هغه قیمتي کتاب سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 30 کالو کې امت ته پیش کړی دی او جبرائیل علیه السلام غوندې قیمتي هغه مخلوق د الله یو قیمتي ملائک دنیا ته راوړی دی د رب العالمین د طرف نو وجه دا ده چې نن مسلمانانو سره د خپل دین غم او جذبه نشته دارنګ کله کله بعضې ناولې پیدا شي د دې یورپ په دې ممالکو کې خاص کر لکه د فرانس واقعه نه تاسو خبر یاستئ نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي شروع کی کله د هغه شکل جوړی د کارټون په شکل کله د هغه په رسالت باندې طعن کوي کله به یو شکل باندې ګستاخي کوي او کله په بل او هغه انسان زما عزتمند چې هغه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی کیږي حبیب الله د الله پاک محبوب بنده خاتم الانبیاء د ټولو انبیاو په آخر کې چې نبوت دروازه پې بنده شو او زما عزتمندو 10 سپارې قرآن کریم 114 سورتونه په 30 کاله کې امت ته په عجیب انداز باندې پیش کړي هغه نبي چې د دوی په کتابونو کې موجود و تورات او انجیل کې د هغه صفتونه موجود و چې داسې نبي به راځي او دا صفتونه به دا د نښې به او دوی ته به ویأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر د نیکۍ دعوت به کوي او د بدۍ نه به منې کوي عیسی علیه السلام د دوی نبي د ده د بشارت زیری ورکړی چې زه انی مبشر زیری درکوونکی ما په یو رسول باندې چې یأتی من بعد اسمه احمد زما نه وروسته به راځي او د هغه نوم دی احمد او محمد نو د دوی په کتابونو کې هم د هغه حقانیت موجود دی د هغه د رسالت نښې او صفتونه موجود دي او بیا هم دا ظالمان را لګېږي د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوي د نبی صلی الله علیه وسلم شکلونه او کارټونونه جوړوي او دنیا ته دا ښیي چې یاره موږ اسلام پورې او دغه نبی پورې داسې مسخرې او ټوکې کوو درنګې بار ملکونو نه کله کله دا مرض زموږ د ملک ته رانقل شي نو زموږ په دې ملک کې دا ناولې ډېر دي دا شیګان چې دا د اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي او د صحابو خو ډېر سخت دشمنان دي دارنګې زموږ په دې ملک کې دا قایدیانین میرزایان پرویزین چې دوی د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر دي دا قسمه ناولي روافض او دا ډلې زموږ د ملک کې ډېرې دي نو کله کله یو په سین کې پیدا شي کله یو په سرحد کې پیدا شي او کله یو په یو ځای کې پیدا شي چارسده کې او یو په مردان کې او د نبی صلی الله علیه وسلم یا ګستاخي کوي یا د ځان نه د رسالت دعوی کوي یا نور خوشي هغه ګند بلا د خولې نه راوباسي او سره د دې چې د مسلمانانو ملک دی مساجد د مسلمانانو دي مراکز د مسلمانانو دي
په هر علاقه ورځې کې د الله اکبر الله اکبر اواز ویلې کېږي لیکن بیا هم دا قسمه ناولي پیدا کېږي وخت په وخت باندې چې د نبي صلی الله علیه وسلم په ذات د هغه په رسالت باندې جرح او طعن کوي دا زما عزتمندو بنیادي وجه دا ده چې نن مسلمان سره د اسلام او د دین احساس نشته د دین غم ورسره نشته په دین باندې خفه کېږي نه د یو 500 روپو نقصان که ته ورکې نو په هغې باندې تاسو جنګ هم کوي لاس هم درچوي هر قسمه قرباني ورکوي لیکن که د اسلام یا د الله د نبي د احکاماتو یا د هغه د سنتو پورې مسخري کېږي ګستاخي کېږي ټوکې کېږي برای علی الاعلان لیکن عام مسلمانانو کې احساس او جذبه نشته صرف پیسه او خواهشات پیژني دې د وجې نه زما عزتمند او محترمو صحابه چې الله ته عزتمند او محبوب دي د هغې وجه دا وه چې هغوی په دې دین باندې خفه کېدل دا دین ورته محبوب و دې د وجې نه چې چا سر اوچت کړی د دې دین خلاف چا سر اوچت کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف که هغه انفرادي شخصیتونه بیل بیل پسې صحابه تلي دي او مردار کړی دی او که هغه اجتماعي قوتونه لکه مشرکین روم او فارس او خیبر او دارنګې حنین د دې ځایونو دا خلک پوره ډلې او جماعتونه مو لیکن کله چې د دې دین مخې ته ولاړ دي صحابه هغه د مخې نه د الله په توفیق لري کړي ځکه الله ته عزتمند داسې بېشماره واقعات دي د دې هسې یو مثال په طور باندې یو دوه درې ذکر کوم حدیث مبارک کې راغلی د امام بخاری رحمه الله راوړی وایي د دې شام په لاره باندې یو مردار یهودي پروت و چې د هغه نوم ابو رافع ویقال له ابو الحقیق په دې باندې مشهور وایي د نبي صلی الله علیه وسلم باره کې به ډېره ګستاخي کول او بدې ردې به ویل و یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې ناولي د دې ابو رافع د ده معامله به څوک ختمه کړي چې مرداري کړي سبحان الله و یو نوجوان پاڅېده چې د هغه نوم دی په حدیث مبارک کې عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ویې د الله نبي زه تیار یم دې میشن لا یو درې څلور ملګري ما سره که او ته بېغمه شه الله په توفیق سره به دا کار کړي وایي څلور پنځه ملګري ځان سره واغېستل حدیث د بخاري کې دا اوږده واقعه ده او د سهار نه تقریبا مازدیګره پورې یا ماښام د نیزې پورې دوی مزل وکړ او دا د شام په دې لاره پروت دی د لارې د پاسه د ده یو عجیب محل جوړ وی نو ده وایي دومره بادري کړې سبحان الله حدیث کې دی چې خپل ملګري یو خوړ کې یو غاړې ته کېنول او ده ورته چې تاسو کېنئ زه ورځم حالات معلوموم او یوازې لاړ د لارې په سر باندې د ده محل دی او پای کې ډېرې کمرې دي او ډېر ناولي پکې اوسېږي او دا غریب ناشنا هم دی بیا یوازې هم دی بیا داسې هغه مقام هم دی او بیا د یو چا مرګ پسې راغلی نو دا ډېر روب لري نو وایي زه چې لاړم نو یو دیوال غاړې ته داسې کېناستم لکه یو سړی چې میتیازو د ناستې ځان باندې څادر وغیره راچولی نو چې کله دا ماښام تیاره ولګېده وایي دې دروازې والا اعلان وکړو چې څوک داخلیږئ محل ته داخل شئ زه دا دروازه بندوم وایي زه مې څه پکې ننوتم لیکن دا غریب خو دننه بلد نه دی وایي کوم ځای کې چې دوی د ګډو بزو حیواناتو له غوجل جوړه کړې وه هغه شپول کې زه کېناست وایي دغه کې ما دا وخت تېر او د ده په دې دننه محل کې ډېرې کمرې دي بیا د ده یوه خاص کمره ده په هغې کې دا د خپلو ملګرو سره ناست دی او ډېرې شپې تقریبا اکثره حصې پورې ناست دا ګپې شپې او شرابونه او دا قصو کې مشغول دی وایي دلته دې دروازې والا چې وکته ما نو وایي دروازې بنده کړه
او هغه چابینې چې دي نو هغې یو تاق شان ځای جوړ شوی و دروازې سره به یې کې کېښوست وایي لږ ساعت بعد دا ویده شه زه وایي یوازې چې کوم دی نو را پاڅېدم لاول مې دا چابینې را واخیستې او دا دروازه مې خلاصه کړه ځکه ځان ته به لاول لار جوړې کار کول دا آسان دي لیکن لار جوړول لاول نه دا ګراني ځکه چې بېرته خو د وتو لاري که نه بعضې سړی بعضې ځای کې کار وکړي خو ځان هم دغه کړي لارې نه وي دا نقصان دی دې د وجې نه صحابه ډېر هوښیار خلک وایي دې نه بعد زه په پاڼو باندې لږ ساعت چې تېر شه نو د ده نه دا ملګري راکوز شو خپلې کمرې ته لاړل نو د دې نه وروسته وایي زه لږ ساعت بعد په دې پاڼو وختم چې ومې کته یوه دروازه مې کولاو کړه چې مخکې لاړمه بله دروازه راله وایي هغه مې کولاو کړه چې مخکې لاړم بله غره دا چې یو څو دروازې ما کولاو کړه اخره کې به یو کمره باندې ودرېدم اوس توره تیاره ده لیټ هم مړ دی یوازې دی او سخته شپه هم ده او د یو چا قتل پسې راځي لیکن سبحان الله دا صحابه دي د الله په نبي به مین دي دنیا پرسته نه دي اسلام به د ځان نم تیر دي نو وایي ما دروازه چې څنګه کولاو کړه وایي ما داسې اواز وکړه لکه د ده یو خادم چې وایي ما یا با رافع نو وایي د یو ګوډ نه اواز راغی چې څوک یې ځکه به زموږ دین کې دا ده چې ماشومان زنانه به نه وجنې نو صحابه په دې باندې ډېر زیات ښایسته عمل کوو ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين په جهاد کې ماشومان زنانه بې ګناه خلک مه وژنوئ نو وایي ما د دې لحاظ کوه اواز مې وکړه کله مې چې اواز وکړو نو یو ګوډ نه اواز راغی وایي زه په دې تیاره کې ورغلم او په هغه به یې مې ګزار وکړه بیا لږ ساعت دې دروازې سره ولاړو تسلي مې لا نه ده شوې وایي لږ ساعت بعد مې بیا دغه وکړه چې یا ابو رافع څه چلو شو وایي راته چې څوک راغلی ګزار یې را باندې وکړو د ده دا خیال دی چې دا مې ګیري زما څوک غلام دی نو وایي بیا مې چې ښه توله کې لاندې کړه وایي داسې ګزار مې ورکړه چې د لاندې مې ترې ویست او سم مې وایي داسې پکې دغه راښکه نو کله چې وایي دا فیصله شو نو زه واپس راتللم یو دروازه کولاوم بله په دې پاڼو کې چې کله وایي زه راکوزېدلم نو زما دا خپه د پاټکي نه خطا شو وختله ځکه ډېر هیبت مقام هم دی وایي دې نه وروسته دا پټکې ما راکولاو کړو خپه مې پرې وتړله وایي ملګرو ته مې ځان ورساو لنډ یو خوړ کې پراته وو خو ما ورته ویل چې هغه وخته پورې لا نه ځو چې د دې ناولې د مرګ اعلان واورو نو سهار وختي اعلان وشو چې ابو رافع چې دی نو هغه چا قتل که وایي ما ملګرو ته ویل چې الحمدلله وځئ چې ځو نو وایي یوازې روان شو ملګري روان شو خپې هم خوږده او کله چې وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو نو د الله نبي هم ډېر خوشحاله شو چې دا قواري ولیدلې چې دوی کم میشن به زیتلي په هغې کې کامیاب شو نو زما عزتمند داسې دې واقعیت ته وګوره یوازې یو شخصیت عبدالله بن عتیق د ابو رافع محل دی چې په هغې کې څه بېشماره کمرې دي په هغې کې اسلحه شته په هغې کې کسان شته په هغې کې څوکیداران شته ځای پردی دی وطن پردی دی هر قسمه سهولتونه هغه سره شته دا یوازې دی غریب لیکن د الله په دین باندې مین دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس غم دی اوسه یوازې د عبدالله بن عتیق په لاس باندې د ابو رافع غوندې ناولې یهودي قتل کیږي وجه دا ده چې غم دی اوسه د اسلام او موږ سرونه ډېرې نن مسلمانان لیکن کله یو ملک د دغه نبی هغه ګستاخي کیږي او کله بل ملک دغه نبی ګستاخي کیږي او کله زمونږ په دې ملک دغه نبی ګستاخي کیږي حدیث مبارک کې راغلی دی یو کسو د هغې یوه وینځه وه او دی په سترګو باندې ړوند و وایي دې وینځه به د الله د نبي پسې ډېرې ردې بدې ویل کنځلې بېادبي به یې کوله بله ورځ د غلا د مالک چې کله ښه په قبضه کې کړه یو ده یا څه چاړې به کېښوده داسې به د خېټه کې وله راښکلې وه نو کله چې هغه مړه شوه سار یا یو وخت د الله نبي ته ویل چې ای د الله نبي داسې کار یې کوو ستا ګستاخي کوله بېادبي کوله ما چې کوم دی نو قتل کړه وایي د الله نبي چې دی
وجعل دمها هدر اینې د هغې هدر کړه چې ښه کار دې کړی دی چې هغه څوک دې وژلی دی چې کوم ګستاخي کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په فتح د مکه کې بعضې کسان رال د الله نبي هغوی ته اعلان کړی چې راځئ بعضې صحابه او بعضې کسانو باره کې ویلي چې دا لاندې کړه وژنئ. نو یو کس ډېرې ردې بدې مې ویلې وي اشعارو خو راغی سم دواره تسلیمېده. بیا دې بل طرف ته راغی د الله نبي ورته غلی و دوه درې بیرې دغه و چې د الله نبي زه بس معافي غواړم او تسلیمېږم. د الله نبي څه د هغه توبه عذر قبول کړ. خو وروسته یې دې ملګرو ته ویلي و چې تاسو نه کته چې زه داسې غلی شم دا سر به م تېوالی وی که نو چا ورته چې د الله نبي موږ ته به دې اشاره کړې وې. د الله نبي ورته ویلې چې پیغمبر له جایز نه دي چې خیانت وکړي او د اشارې کول دا خو خیانت دی. نو دا د وجلو قابلو د وجلو داسې ډېر واقعات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب پې لیکلی نور اهل علم لیکلی دی او حکم یې بیان کړی دی چې هغه څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوي دارنګې د هغه بېدبي کوي د هغه د نبوت دعوې کوي د هغه د پاس دا واجب القتل دی د وجل واجب دی. ولې ځکه چې دا هغه رسالت او د هغې نبي نه انکار کوي چې الله خاتم الانبیا را لیږلی. نو زما عزتمندو صحابو باره کې الله ځکه وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. د الله رسول او د هغه ملګري الله وایي هغه خلک دی چې د کافرو سره ډېر زیات سخت دي او خپل مابین کې ډېر مینې واله دي. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. ته به وینې چې یا به رکوګانو باندې ولاړي یا به سجدې کوي د الله نه به دعاګانې غواړي د الله فضل به غواړي. سیماهم فی وجوه من اثر السجود په د مخونو کې به د سجدو د بندګۍ نښې کاره کېږي. او ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. دا صفتونه به تورات او انجیل کې د دې خلکو الله ذکر کړي. نو زما عزتمندو هغه خلکو صحابه کرام چې هغوی سره دین غمو د الله نبي باندې یقیني مینو ځکه چې څوک ګستاخي کوي په هغه پسې ورغلي. کم خلک چې مخې ته ولاړ دي د هغې مخې ته چې کوم دی نو هغه هر دیوال غورځولی. خالد ابن ولید رضی الله عنه ویلو کله چې شام فتح کېده نو د یو مشر یې راوغورځ د شپې وایي لږې لږې پیسې به درکو هسې لوږې راوستې استی او یو څو کسان استی او ملک زمونږ دی طاقت زمونږ دی او ټریننګ او تجربه کار خلک زمونږ دي او دارنګې معمولي شی هسې لوږې راوستې هسې پیسې به درکو ځئ. نو خالد ابن ولید ورته وایي سبحان الله موږ هغه خلک چې کوم دین موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مخې ته مقابل چې څوک ودرېږي موږ د هغه خلکو وینې څکو داسې غوښې ته وو او د هغوی وینې څکو. یو سړی وایي ولاړ اوسې ګبراو شي هلکه دا کوم خلک موږ د الله د نبي د دین دپاره ستاسې په شان د کافرو وینې ویڅکو داسې خلک سبحان الله. دارنګې زما عزتمندو بعضې صحابه کرام داسې دي چې ورته د غذارېدلو پروګرامونه ورته جوړ کړي او ورته ویلي چې خالد دومره وکړه چې دې نبي باره کې صرف څه خبرې وکړه د هغه بېادبي وکړه ګستاخي وکړه. هغې ویلې سبحان الله یو ازغی چې د هغه په خپه کې لاړ شي موږ دا نه برداشت کوو. یو ازغی ولې ځکه دا یقیني مین خلکو په دین. نو زما عزتمندو یو خو دا کمزوري ده موږ کې ډېره چې د خپل دین او اسلام او د خپل نبي او د کتاب هغه قدر او مقام نشته. د هغې سره چې کومه حق ادا کولو هغه حق ادا کول نشته. دې د وجې نه د خپل دین غم کوه د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کوه. دارنګې د کتاب درس تدریس چې کېده هغې ته کښېنه. دارنګې د مسلمانانو خیرخواهي لټوه.
دا به دنیا کې مې عزتمن کې او آخرت کې. صرف پیسې خواهشات دا څیزونه پسې منډې مه وه چې به صرف دنیا او پیسه پېژني. نو یو خو زما عزتمندو د دې باره کې بعضې ځایونو کې داسې وخت په وخت باندې اجتماعات هم کېږي د مسلمانانو داسې حلقه او ډله مضبوطول غواړي. دویمه خبره چې ما مختصره ذکر کوم هغه دا ده چې د سلفو د دور نه د مسلمانانو مابین کې په بعضې مسایلو کې اختلافات شته. بعضې مسایلو کې د چا رای یو طرف ته تلي، د چا رای بل طرف ته تلي، د چا بل. لیکن د سلفو د اختلافو چې ته زما عزتمند وګورې نو یو خو د هغوی چې کومه رای اختیار کړې ده، مثلا یو رای ورته بهتره او راجحه کاره شوې او د هغې مخالف چې کومه رای ده نو په هغې باندې به ډېر ښایسته طریقه باندې رد کړې، یعنې د هغه مخالف یې بېادبي نه ده کړې، دارنګې سپک الفاظ یې نه دي ویلي، دارنګې توهین وغیره نه دی کړی. مثلا امام بخاري رحمه الله راواخله، هغه به د خپل کتاب کې کله چې نورو مذاهبو باندې رد کوي په بعضې مسایلو کې چې په دې مسله کې مثلا د پلانکې خلاف دي، نو یو شل پنځه ځای به د احنافو باندې رد کوي، نو داسې الفاظ استعمالوي. وقال بعض الناس، ویلی دي بعضې خلکو داسې خبرې کړې ده او حالان چې د حدیث مطابق خبره په دې طریقه ده. وقال بعض الناس، بعضې خلکو ویلي او دا د نبي علیه السلام طریقه م وه. ما بالو اقوام، څه وجه د څه خلکو لره چې داسې کار کوي، یعنې داسې کار دی نه کوي، یو کس به خاص اکثر نه یادو چې دا پلانکې دا کار کوي پلانکې. نو امام بخاري رحمه الله یو محدث دی، د هغه سنت به عمل کوي. وی قال بعض الناس، په داسې طریقه باندې رد کوي. دارنګې وروسته که دا نور د سلفو دا عبارتونه ته وګورئ، یو مسله کې مثلا د چا رای د امام احمد مذهب مطابقي، نو په بل باندې چې رد کوي نو وفیه خلاف للشافعي رحمه الله، په دې کې خلاف دی د امام شافعي رحمه الله، او دارنګې په دې کې وفیه خلاف للامام مالک رحمه الله، په دې کې خلاف دی د امام مالک، یا په دې کې خلاف دی د امام ابو حنیفه رحمه الله. په داسې طریقه باندې وایي چې د سلفو د امامانو سپکوالی هم پکې نه وي، رد بد هم نه وي، او دارنګې کنزل او دا قسمه کلمات هم نه وي. ولې؟ ځکه موږ د دین اسلام د اخلاق ښیي، لیکن زموږ دا دور اوس داسې دی چې دا فتنه هم پکې ډېره ده. بعضې خلک داسې دي چې د قرآن سنت یا داسې د اهل الحدیث، د دې قرآن سنت او اهل الحدیث او د حق پرست د دوی نه د هغې بعضې مسایلو کې رای خلاف وي. مثلا په یو مذهب روان دي، داسې ویوه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دي، د دوی چې کله به بیان کوي یا درس کوي یا وعظ کوي نو بعضې بګې داسې دي ټول نه، او نور دا تعصب په ډیرو کې دی. هغه دا دي چې به درس او بیان کې چې کومه قول یا فعل د ده نه مخالف دی د بل، مثلا د قرآن سنت د اهل الحدیثو خلاف چې دا کوي نو د دې رد سره سره کنزلې کوي، کنزلې بګې کوي. وایي په دې کې پلانکې داسې دی، پلانکې خنزیر. د هغې یو مثال ویم، یو په دې دیر ګاونډي کې یو دی رحم الله ورته وایي، نو هغه چې دا درس کوي بیان کوي نو دې کې دا مسله ده که اگر که وابیان خنزیران نه مني، کله وایي دا مسله ده اگر که شیخ امین الله خارجي نه مني، کله وایي دا مسله ده اگر یو به د چا سره یا مردان کې دی یو برګې هغه چې ودرېږي هغه مو چې دا مسله ده خو وابیان ګمراهان داسې وایي، پلانیان داسې وایي. نو دا د قرآن او حدیث او د سلفو او د کومو امامانو پسې چې دا روان دی دا د هغه ټولو خلاف روان دی. ولې؟ ځکه چې قرآن سنت موږ ته دا نه دي ویلي چې چا ذات پورې کنځلې وکړه، دارنګې سلفو موږ ته دا نه دي ویلي چې د چا ذات یاد کړه، او د الله نبي وایي چا چې تاسې خپل پلار ته کنځلې مه کوئ. صحابه عرض وکړه چې پلار ته به څنګه کنځلې کوو؟
وایي د بل چا پلار یادې نو هغه به ستا پلار ته فیصب اباک ستا پلار ته به کنځلې وکړي نو دا داسې ده لکه خپل پلار دې په خپله یاد نو دوی داسې کوي چې کنځلې او ردې بدې وایي نو چې څوک جواب ورکړي نو ګویا خپل پلار او خپل مشر یاد نو زما عزتمندو دا د سلفو د صحابو د قرآن سنتو په خلاف طریقه باندې دا روان دي که دا مردان چارسده کې دی که دا دلته دی که دا ارض کې رد کې به یوه مسله داسې وی وه طریقه د تکیم کې دی چې دا بیان دا خبره در ومرسي نوم خو دې رحیم الله دی خو الله دې در باندې رحم وکړي داسې وی وه چې دا مسله زموږ رای داسې ده زموږ نظریه داسې ده موږ ته دا دلیل ښکاره شوی او په دې کې د بعضې خلکو خلاف دی د هغوی رای د دې نه جدا ده دا طریقه یاده که درس کې خلک د ناست دي خلک در باندې ګمان کوي چې عالم دی دوره پړاوي منځ کې خبر نه چې دا خو صرف کنځلې او ردې بدې درته یادې دي په دې باندې ستا حیثیت خرابېږي اگر که دا به زور به ډېري دبا او دغه به دې ډېري لیکن دا یو نصیحت درته کوو چې په ښایسته طریقه باندې په چا باندې جرحه کوه او د سلفو هغه طریقه مطالعه که هغه به دله فایده درکړي نو دا قسمه زموږ په دې ملک کې اوس هم ډېر دي دارنګې به د کتابونو کې لیکي نو داسې ګډې وډې لیکي سبحان الله یو د مردان کې یو د کراچۍ کې یو رساله لیکلې وه په دې شیخ صاحب نو هغه ما یو نظر چې وکړه ته ټولې کنځلې وې نو شیخ صاحب یې چې یاره موږ به د ده د دې غلطې مسلې جواب وکړو او د چې کومې کنځلې منځلې کړي الله ته به پرېږدو موږ د دې څه چې ځان برابر کړو بیا زموږ او د ده به څه فرق نو ګوره موږ داسې طریقه کوو په دې منبر ته وګوره موږ په مختلف قسمه خلکو بعضې مسله کې رد کوو لیکن د هغه ذات سره تعلق نه لرو چې د هغه ذات یاد کړو یا کنځلې وکړو یا بېادبي وکړو دا د اسلام طریقه یاده کوي زما عزتمندو تاسو ته هم زه دا وایم یو ځای کې مسله یا باس یو بیټک حجره کې راغی نو د امامانو د سلفو ذات به نه یادې سپک کنځلې به پسې نه کې بېادبي به نه کوې د امامانو ولې ځکه دا د دین خلاف ته چلیږي په دې کې که هغوی به یوه مسله کې خطا شوي هم دي الله ولې یو اجر ورکړی او د دې نقصان زما عزتمندو دا دی چې دا په ملک یو فتنه پیدا کوي د دې په وجه باندې فتنه او فساد پیدا کیږي او بیا داسې خوله چې هغه صرف یو بسې نه استعمالیږي دې د وجه نه د ده ژبه هغه په حکومت پسې م استعمالیږي په افغانانو پسې م استعمالیږي او دارنګې په هر چا پسې د ژبه غلطه استعمالیږي نو چې کله داسې هغه د هر چا پسې ژبه غلطه استعمالې حکومت د نه پاتې نشي د افغانستان بعضې خلک د نه پاتې نشي او دلته پنجپیرین او وابین او پلار یو یادې نو د هغې د وجې نه زما عزتمندو کله کله داسې نقصان وشي لکه بله ورځ تاسې وکته چې په مدرسه کې یو قسم له د ماکه دا د هر مسلمان په دې ځان پوهه کوي که عالم دی که یو علمي دی لیکن مسلمان دی او ایمان پکې دی ایمان چې پکې نو هغه به د دې مخالف وي چې بېګناه واړه واړه بچي او د هغې خوا ته څه کېده او هغه چې کوم دی نو شهیدان کړي دا مدرسې او مراکز خو زموږ دې دپاره دي چې موږ دې کې خلکو ته د دیني تعلیم ورکړو دې کې خلکو ته اسلام وښیو دې کې خلک بندګۍ له راشي نو څوک چې دا کار کوي دا خو د جوماتونو نه خلک په نفرت کې کوي مدرسو نه خلک نفرت کې کوي خو دا کار کله کله څه وجې نه وشي د یو ضرري خولې د وجې نه د دې ټول ذموار صرف او صرف رحم الله دی ولې ځکه چې داسې خوله خوځې چې اجتماعي جماعت ته ملا خوله چې انفرادي ته یې مچې اشخاصو ته یې مچې او هر چا ته یې اچي نو ډېر کله ته به ته خبر به هم نه بعضې کس به یو غلط اقدام کړي نور منګه الحمدلله اهل الحدیث چې د قرآن سنت عقیده ده په دې ملک کې منګه ژوند تېرو په دې پاکستان کې الحمدلله زموږ مدارس دي په دې کې زموږ ښایسته ښایسته علما دي او د ډېر عمر نه د قرآن سنت دعوت کوو نو موږ په دې ملک کې د امن د قرآن سنتو د عدل د انصاف میشن چلولو والی موږ د فتنې پیدا کولو والا نه یي موږ د فساد پیدا کولو والا نه یي موږ د ضرر پیدا کولو والا نه یي لکه څنګه چې رحیم الله د ضرر او فساد بنیاد یې ایښی دی
او صرف دای غرض دی به دې میشن راغلی چې په ملک د مسلمانانو کې د مسلمانانو منځ کې یو اختلاف یو فساد او یو ډلهبازي پیدا کړي لیکن زما عزتمندو دا مو واورئ څوک چې بېګناه حق پرست خلک بدناموي بېځای الزامونه لګوي او داسې هغه کارنامې جوړوي الله پاک داسې خلکو له لږ وخت ورکوي الله یې زر ذلیله کوي مخکې به یو د بینډۍ نه راته د مفتي نجیب په نوم هغه ویل زه سرحد پته کوم او دلته ګینې کفر دی هغه لږې ورځې بس الله ورک بل یو سر راځي که د مفتي نجیب دی که زمین په نوم هغه هم نیغ نیغ کېده الله یې نوم نشان ختم بل یو مردان نو ډېرې کنځلې ردې بېدې بیا ویل هغه هم چې کوم دی لاړ ایسته ختم شو چا ویشت بعضې خلک موږ په خپلو سترګو ولیده واورېده چې د قرآن حدیث دشمني کړې ده یا په ښځه یا په لور زما عزتمندو یا پردۍ ښځه باندې الله شرمولی ولې ځکه زمونږ خو ذاتي کوم ډله پارټي نشته چې هغې ته خلک رابلو مونږ خو یو چې قرآن حدیث په دې باندې عمل وکړي دا ملک زمونږ دی په دې کې امن اسلام راولی په دې کې فساد شرارت ضرر دا قسمه نه ځان وساتئ انډیا زمونږ دشمنه ده هندوستان د هغې مخالف ودرېږه وخت په وخت باندې بېګناه بچي وجني ظلمونه او فسادونه کوي او دارنګې د مسلمانانو به ځای قبضه والي آیا د دې باره کې د کله ډکې درد او غم راغلی یهود نصارا راغلي افغانستان کې مسلمانان په عذابوي دارنګې به نورو ممالکو کې مسلمانان په عذابوي قسمه قسم ظلمونه کوي آیا د دې باره کې د کله غم درد راغلی د خلکو ذهن دې جوړ کړی چې دغه زموږ دشمنان که نه دا یو ټکي ویلی چې دا وابین دی او دا پنجبیرین دی او دا پلانکین دی او دا دی د بای سړي دا خوله کږه خوځېږي دې د وجې نه چې څوک یې ولې بې نیغه کړي نو بیا وایي چې یاره دا فساد دی او دا دی او دا دی نور موږ د دې څیزونو خلاف یي د قرآن سنت او د اهل الحدیث زموږ دا نظریه ده چې په ملک کې خاص کر په مدارسو کې په جوماتونو کې دا قسمه کارونه کول دا د مسلمان صفت نه دی بلکې دې ته به دعوت ورکې خلک به جوماتونو ته رابلي امن به زما عزتمندو قایمې په ملک کې به د قرآن سنت خدمت کې خیرخواهي به لري د دې عوامو د واړه واړه بچي مدرسې ته مور او پلار رالیږلي سبق دپاره هغه داسې ټوټې ټوټې هغوی لویس سبا به بل سړی خپل بچی مدرسې ته رالیږي هېڅکله نه رالیږي جومات ته به څوک راځي مانځله نه به راځي یریږي لیکن زما عزتمندو دا زمونږ د دې مخالفه می نه موږ د دې حمایت کوو دا چې هر چا کړی بد دی لیکن دا د خولې سبب دی کیدای شي د افغانستان نه چا سره دشمني کیدای شي د بل چا نه چا سره دشمني د ده خوله خو هر چا ته اچول کېږي نو د دې ذموار هم د دې ټولو دا دی قیامت کې به الله پاک له دا جواب ورکوي نو دویمه خبره ما عرض کوله چې زموږ د ملک دا قسمه فتنه هم ډېره ده کم مذهب او تنظیم او نظریې چې راونیوله په دې بل باندې داسې رد کوي چې بالکل د اسلام نه وباسي او د سلفو طریقه دا نه وه هغوی به ډېر په ښایسته طریقه په هغه بل جانب باندې رد کوو په داسې ښایسته انداز باندې به کوو نو موږ له هم پکار یې زما عزتمندو که یوه مسله کې اختلاف دی او ستا عقل او نظریه او ذهن هغې ته نه رسي یا ته په یو بله خبره باندې رواني نو د هغې به داسې رد نه کې کله چې یو فروعي مسله ده چې سړی به د اسلام نه وباسي د سلفو د امامانو بېدبي به پکې نه کې موجوده چې کوم علما دي او په یو مسله روان دي د هغه ذات به نه یادې چې پلانکې داسې دی او پلانکې داسې دې د وجې نه موږ د دې مخالف یو چې په نیټ باندې دا یو بل ته کنځلې کوي یو بل ته کنځلې کوي ځکه زه دا نوم هم داسې به بېدبۍ نه الم موږ کشرانو ته وایو چې دا قسمه بېدبي هم د چا د ذات مه کوئ ولې ځکه چې کم از کم د عالم نوم پې پروت نو موږ وایو چې په ادب او طریقه باندې تم رد کوه یوه خبره د نظریه او د رایې نه خلاف وه نو داسې ویو چې په دې کې د بعضې خلکو قول دا دی نو په دې نیټ باندې دا خبرې ډېرې شروع دي یو بل د کنځلې ردې بدې یو کس ما وکړه نو د سپي شکل یې جوړ کړی و د یو مفتي د زه ډېر خفه شوم ما ورته دا دې بد کړي وایي وګوره هغې څه وکړه وایي زموږ د یو شیخ یې وایي د خره شکل جوړ نو ما ورته دا خو هغه تا دې ته جوړ کړو تا داسې کار وکړو نو هغه به هغه کار کوي نو درېمګړی میډیا چې عام خلک یې ګوري نو هغه به چې دا دواړه لیوني دي دا خو یو بل نه زناور جوړوي
یو بل د کنځلې کوي، د یو بل سپکوالی وایي، مساجدو کې ناست دي، جوماتونو کې ناست دي، مدرسو کې دي او د دوی په خوله باندې کنځلې او بېادبي لکه څنګه چې رحیم الله کوي. نو دې نه به خلک سا سر وایي. نو موږ له ښه اخلاق، ښه آداب، په ښه طریقه باندې زما عزتمندو به یو خبره رد کول، دا د یو خیرخواهي په نیت باندې زه دا خبره کوم عام خپلو ملګرو ته او دارنګې خاص کر دغه مخالفینو ته چې د قرآن سنت صحیح تابعداري اختیار کوي، د الله نه ویریږئ او دا قسمه ضررونه او فسادونو نه او د رد و بد او د کنځلو نه ځان وساتئ. د دنیا خو 2 ورځې ژوند دی، سبا چې الله ته ودرېږئ څه جواب به ورکړي؟ الله د یوې خبرې تپوس کوي. نو دې د وجې نه اتق الله، د الله نه ویریږه. دارنګې په صحیح دین باندې زما عزتمندو موږ او تاسې له عمل پکار دی او د دې قدر او قیمت پیژندل پکار دي. الله پاک دې موږ او تاسې ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې زموږ د ملک امن او اطمینان او سکون پیدا کړي او الله دې زموږ د ملک د قرآن او حدیث یو ښایسته نظام راوړي او څوک چې فساد، شرارت او ضرر غواړي او مسلمانان بې ګناه، طلبا او دارنګې اسلام ته ضرر ورکوي، الله پاک دې هغه په خپله ذلیله کړي او الله دې د مسلمانانو مراکز، جماعتونه، مدرسې د هر قسمه دسیسو نه وساتي. کله کله دا د یهود نصاراو د شیګانو او د دې ناولو دسیسه وي، مسلمانان خپل منځ کې اچوي. الله دې موږ د دې ټولو خارجي لاسونو او د دوی د دسیسو نه وساتي. الله دې موږ او تاسې ته خاتمه په ایمان او اسلام باندې را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين.